نو په دنیا کې چې د قرآن سره زمونږ کم تعلق دی نو دا ډېر کم دی. د دې وجې نه خلک نن رالګي او قرآن سیزي. او دا خو که مسلمانانو په دې باندې په دې دنیا کې راپاسېدل او په دې باندې یو مزاحمت وکړو، په دې باندې یو ایکشن واخیستو، نو په خپله به اقوام متحده به ولګي، یو قانون به د دې دپاره جوړ کړي چې هلکه قرآن مجید بیا مه سیزئ، تاسو ته دې قرآن څه ویلي. خو چونکې مسلمانان راپاسي نه دي قرآن دپاره، ځکه چې هغه غریبانان په خپله په قرآن باندې نه پوهېږي او د قرآن د دستور او د قانون نه خبر نه دي، نو راپاسي نه دي قرآن دپاره. چې نه راپاسي نو کله به په فرانس کې دا کار کیږي او کله به په یو ملک کې کیږي او کله به په بل ملک کې کیږي، او دا په سویډن کې مو شو، بله ورځ به په بل ملک کې کیږي، بله ورځ به په بل کې کیږي، او مسلمانان به ټس نمس کیږي نه. نو دې حوالې سره چې څومره ملګري م دلته ناست یئ، په سوشل میډیا باندې د دې خلاف د خپل طرف نه چې څومره خلکو په دې باندې ویډیوز کړي دي، خبره یې پې کړې ده، احتجاج یې پې کړی دی، نو بغیر د اټو پاټو نه، بغیر د خپل او د پردي نه دا څیزونه شیر کوي او د خپل طرف نه یو بیان جاری کوي. تاسې موبایل سړی مخې ته ونیسئ که نه، ټیک ټاک سازئ، بس موبایل مخې ته ونیسئ او یو پیغام ریکارډ کوي په پښتو ژبه کې. یعنې زمونږ 50% مسلمانان لره دې نه دي خبر چې قرآن مجید په سویډن کې سیزلی شوی دی او کولیام د هغې ویډیوګانې شوي دي او هغه په سوشل میډیا باندې چلیږي. نو د خپل طرف نه یو پیغام جاری کوي دی خلکو ته، دا قوم خبر کوي، دا قوم بیدار کوي، او خپل هم په دې باندې یو سخت موقف دغه کوي. که چېرته د مندړي په بازار کې څوک راووتل او د دې سیز حوالې سره مزاحمتي او یو مظاهره کول، نو د هغې سره یو ساعت ودرېږئ که نه د دې قرآن دپاره، ځکه چې دا قرآن خو دومره د فضایلو وړ دی چې دا کم فضایل ما بیان کړو، ټول تقریر ما د قرآن په فضایلو باندې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې دا قرآن ولولئ، دا قرآن به د قیامت په ورځ باندې راځي او د خپلو ملګرو سپارش به کوي. د قرآن ملګري څوک دي چې د دې قرآن دپاره ودرېږي، د دې قرآن تلاوتونه کوي، د دې قرآن سره چې د چا هم تعلق دی که په هر لحاظ سره دی، دا قرآن به د هغې دپاره سپارش کوي، دا به د خپلو ملګرو دپاره سپارش کوي دا قرآن د قیامت په ورځ باندې. او دا قرآن سورة البقره او سورة آل عمران به د قیامت په ورځ باندې راځي او دا به د خپلو ملګرو دپاره جګړه کوي د الله په دربار کې چې الله دا وبخه، دا زما ملګري دي، دي زما تلاوتونه کړي، په ما باندې عمل کړی. او الله تعالی د دې قرآن په ذریعه باندې قومونه اوچتوي او د دې قرآن په ذریعه باندې قومونه راښکته کوي. دا ټول فضایل ما بیان کړل تاسو ته په تفصیل سره. د دې وجې نه دا قرآن خپل کوي، دا قرآن راوالي په دې باندې ځان پوهه کوي چې دا قرآن د قیامت په ورځ باندې بیا زما او ستا سپارش وي. د قیامت حالات به بیا ډېر سخت، بیا به انسان بار بار دا تمنا او دا کوشش او دا وینا به کوي بار بار چې یا الله ما دنیا ته ولېږه چې زه ستا را دین راټینګ کړم، زه په دې قرآن عمل وکړم او زه سم مسلمان شم، خو بیا دوباره دنیا ته راتلل نشته. نو تاسو سره یو موقع ده، حسن بصري رحمت الله علیه راغی، یو سړی قبر ته ولاړ دی، حسن بصري مو سره خوا کې ودرېدو، سړی ته حسن بصري نه تپوس کوي دا په قبر کې چې کوم سړی پروت دی د په زړه به څه ارماني، دا په قبر کې چې کوم سړی پروت دی د په زړه به څه ارماني. نو حسن بصري ورته ویل ما ته چې کوم معلومات دي که نه، نو ده په زړه به یو ارماني چې زه دنیا ته لاړ شم او زه خپل رب راضي کړم، زه د خپل رب د رضا کولو دپاره داسې اعمال وکړم چې دا زما رب پې زما نه راضي شي. د ده به دا ارماني، ځکه چې ما ته څومره معلومات دي چې انسان د دنیا نه لاړ شي ده ته د څه ضرورت دي، د ده ضرورت نن دغه دی. او ویل دی خو تللی دی، ده ته خو اوس دا موقع نه میلاویږي چې دی اوس راپاسي او راشي د خپل رب راضي کړي، خو تا سره دا موقع شته. نو مونږ هم چې دې قبرونو ته ودرېږو ورشو ځان سره سوچ وکړو چې د دې قبرونو والا په زړه به نن څه ارماني.